السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې ښه به یې او روغ جوړ به یې. د اختر په دویمه ورځ د خپلو لوریانو سره د پټي په چکر روان شو او دغه ځای کې چې لږ ډېر ایسار شو، ویډیوګانې مو وکړې او تصویران مو ویست او د دغه نه مخکې سفر شروع شو. په دې کې چې د کشره لور مې مخکې وه، مشره ورپسې وه. دا کشره ډېره شیطانه ده او هوښیار هم ده. خو ګرانو دوستانو، د لوریانو به ډېر خیال ساتئ. ځینې پلاران ډېر بدقسمته وي چې په لوریانو خفه کېږي چې یاره زمونږ لور پیدا شوله او زوی هم ولې نه پیدا کېده. نو لوریانې په پلار ډېرې خفه کېږي او د پلار ته ډېرې خوشحالېږي او لوریانې د الله رحمت دی. نو په دغه وخت کې مونږ خپلو لوریانو سره روان شو او لوریانې مې ډېرې خوشحاله دي. چکر ته ډېرې خوشحالېږي لوریانې. مثل کې ماشومان چکر ته ټول ډېر خوشحالېږي. دې ته چې ورسېد دا پیشو دا تاسو دې ننداره کوه. پیشو هم پروته وتښتېده. نو دې ته ډېرې خوشحاله شوې او د پیشو پسې ورځي او دغې پسې ځي، دغې پان به کوي او څاري به یې چې دا چېرته لاړ. نو ګرانو دوستانو، ولې چې الله فرمایلی دی چې کله زه لور پیدا کومه نو هغې ته ویمه چې زه د پلار مټ به دې زه جوړېږم او هر وخت به ستا د پلار مټ زه یم. او چې کله زوی پیدا کوي نو زوی ته وایي چې ځه د پلار مټ دې جوړ شه، د پلار بازو دې جوړ شه. دوستانو، ګرانو دوستانو، په لوریانو به هېڅکله نه خفه کېږئ. دا د الله رحمت دی او چې الله په چا مهربانه شي نو لور وله ورکوي. په دې شي چې په پله نه شو راپورې وتلی، دا وړوکې غوندې پل دی، په ولمه ورسره وتلی نه شو راپورې وتلی. دا کشرې لور مې ډېرې ژاړي. دلته دې تپوس ته ډېره ورانه نه یې. عزیز بېرته لاړه شه، ځه لاړه شم نه، ځه عظیمان لاړه شه، ځه عظیمه ځه. نو بیا دلته راله کېناسته. ما دې تپوس کوله دلته. نو ګرانو قدرمنو دوستانو، د دې ویډیو مطلب مې دا و، مقصد مې دا و چې په لوریانو به هېڅکلې هم نه خفه کېږئ او لور یعنې د الله رحمت دی او چې الله په چا مهربانه شي نو لور وله ورکوي. تر دې ویډیو خپرونه.